بسم الله الرحمن الرحیم. قبل هوموپیتک نه هوموپیتک ډاکټر سید حسین شاه تاسو ته مخاطب ډیر ملګري کالز کوي، ټلیفون کوي چې یاره تاسو مهرباني وکړئ او موږ ته په دې مختلف کم ډیزیز چې نن سبا دي خلکو د مسایل چې دي په دې باندې بحث وکړئ. خو خصوصي طور ډېرو کسانو دا کمنټس راغلي دي تاسو زه په دې ډسټاپ باندې خو ویلی نشم ځکه چې د پښتو وطن دی، کسانو چې زموږ سیکرسي ساته که نه نو هغه وایي چې یاره ته موږ ته دا خبره وکړه چې مطلب په دې هوموپیتک کې خو زموږ ډېره ګزاره وشوه، خو بیا هم لکه زموږ ډېر ملګري دي چې هغه شرمېږي او خپله خبره نشي کولی چې یاره موږ نه قطرې ځي، موږ هم مونځ چې کوو نو موږ ته غټه مسله ده، په مخه موږ په مانځه ته مطلب چې پرتوګ بدلو او هر مانځه له موږ چې کوم دی اودس کوو او دې نه علاوه چې کوم دی د قطرو موږ ته ډېره غټه مسله ده. او د قطرې بعضې کسان پکې دا وایي چې زموږ داسې قطرې ځي چې لکه موږ ډېر زیات پریشانه کړي وو. نو د هغه کسان کوم چې د جریان مریضان دي هغو ته ما ډېر چې ویډیوګانې کړي هم دي، خو هغه چې خصوصي ته په دې باندې خصوصي مطلب چې موږ ته لیکچر راکړه. نو بچو داسې کار دی که نه چې د قطرو تاسو ته ما شل پیرې دا خبره کړې ده، د قطرو مریضان چې کوم دي که نه هغو له پکار دا ده چې هغو د سوشل میډیا غلط استعمال نه کوي. نمبر یک. نمبر دو، هغو له پکار دا ده چې هغو د ایچ بي نه کوي، ایچ بي نه ځان وساتي. ایچ بي خطرناک شی دی، لکه د هغې ډېر استعمال خطرناک شی دی، د هغې په وجه باندې هم کېږي، د دې نه علاوه د مثانې کمزورۍ په وجه باندې هم کېږي، د ایجر په وجه باندې هم کېږي، د دې نه علاوه ټینشن په وجه باندې هم کېږي، ذهني پریشاني، ډېره پریشاني. یو کس ته هغه وایي چې لکه بس دا شی ما د خپلې کپرې ته خېجولی دی او هغه د دا سوچ کې شپه ورځ هغه دا سوچ ته چې زه نه ټیک کېږم، زه خراب یم او زه جو نه یم، لکه د هېڅ قابل نه یم، واده هم نه کوم او ځان یې بلکل دغه کړی. هغه د مهرباني وکړه دا سر ته مه خېجوه، الله پاک ښه کوونکی دی. خدای پاک چې یو مسله راولي، یو مرض راولي، د هغې دپاره هغه توړ هم را ایستلی دی. دا میډیسن چې را ایستلي دي، د علاجونه چې را ایستلي دي، که ایلوپیتک دي که هوموپیتک دي که حکیمي دي، دا هم زموږ د دې بنیوي انسان دپاره ایستلي چې موږ ته مسلې راځي او د دې میډیسن استعمال سره به خدای پاک موږ ښه کوي. نو تاسو ته په هوموپیتک کې ما ډېر ښه میډیسن ښودلي دي، د قطرو مریضانو دپاره خصوصي طور ما ډېر ښه ښودلي. که بیا تاسو هم وایئ تاسو دوه میډیسن د قطرو مریضانو ته ښیم، مهرباني وکړئ دا دوه استعمال کړئ. که بیا تاسو نه ښه کېږي نو ډایرکټ زما سره په ټلیفون باندې یا په کانټیکټ باندې مطلب چې په ټیک ټاک باندې هم کولی شئ، په واټساپ باندې هم کولی شئ، په کال باندې ما سره هم ډایرکټ خبره کولی شئ، خپله مسله ماته بیانولی شئ. انشاءالله به تاسو مزید ښه میډیسن ښوی شم. خو دوه میډیسن تاسو اوس ښیم، یو چې دی انډیم په 30 طاقت کې، سیلینیم په 30 طاقت کې، دا دوه میډیسن الان ساعت تاسو استعمالولی شئ. کوم چې دا مریضان دي دا 10 قطرې سهار، 10 غرمه، 10 ماښام، خو په لږو اوبو کې به اچوئ. لږ اوبه په جو باندې به څاڅکي نه کوئ، په لږ اوبو کې به اچوئ چې معدې ته ستاسو ورسي چې کار شروع کړي. نو تاسو په نیمه پیاله اوبو کې اچولی شئ، په ګوټو اوبو کې اچولی شئ چې معدې ته ورسي. نو انشاءالله تعالی دا مسله به ستاسو حل شي. خو پالې دا دی ایچ بي به نه کوئ، سوشل میډیا غلط استعمال به نه کوئ، ټینشن به یې کم کوئ. انشاءالله الله به یې ښه کوي. ډېره مننه، ډېره مننه. په دعاګانو کې یاد ساتئ. ستاسو ورور ډاکټر سید حسین شاه. جزاک الله خیر.